15 داسې تحفې ورکړي دي چې هغې نورو انبیاو له نه دي ورکړی او نه د هغې امتونو له ورکړي دي. په هغې کې د ټولو نه لومبې چې کله انسان د رمضان المبارک په شدت سره انتظار کوي چې الله یوه مبارکه میاشت را روانه ده، یوه مبارکه شپه پکې را روانه ده چې د لیلة القدر ده، او کم انسان د دې میاشتې انتظار کوي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي د ابتدایي انتظار کولو او څوک انتظار کوي د دې میاشتې، الله هغه دپاره هم د مغفرت اعلان کړی دی. زما محترم معنی ابتدایي روز، ابتدایي سحر او سحري چې کیږي، الله تبارک وتعالی د تمام امت محمدیه گویا چې څوک انتظار کوي د رمضان، الله ورته مغفرت کوي. یو دویم نمبر وی کله چې د روزهدار الله تبارک وتعالی فرمایي د روزهدار د خولې دا خوشبویي ماته د مسکو د کستورې نه هم زیاته خوښیږي. د ما محترم دا دویم نمبر دغه شي. او دریم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وفرمایل چې کله یو انسان روزهداري روجې نیولي نو چې څومره الله پرښتې پیدا کړي دي او د پرښتو مقدار هم تاسو ته ویم، وایي چې یوه پرښته د بیت الله شریف نه یو پیره طواف وکړي تر قیامت د سبا پورې هغه پرښتې ته دوباره موقع نه میلاویږي. دومره ډېرې پرښتې الله پیدا کړي دي چې انسان روجه ونیسي په مخ ته ځمکه چې الله څومره پرښتې پیدا کړي دي، دا ټولې پرښتې د ده د مغفرت دپاره دعاګانې غواړي. د ما محترم نو دا څه شو؟ دا دریم نمبر شو. و څلورم نمبر چې انسان روجه داري الله جنت ته اعلان وکي، الله جنت ته آواز وکي، او جنت مزین شه، او جنت ځان تیار کا، تا ته زما یو مخلوق را روان دی چې امت محمدیه باندې نومیږي، او هغه داسې مخلوق دی چې هغې باندې د رمضان المبارک میاشت راغلی وه او دغه میاشت کې دې روجې نیولې وې. گویا د دغه روجو بلکې د دې روجو څه خبره کوم، اکثر په دا دغه کې په دا میاشت کې یوه شپه راځي لیلة القدر ورته وایي. د دې شپې منزلت او قدر که چاته معلوم شو، علما کرام فرمایي که چاته پته ولګېده چې د رمضان المبارک قدر منزلت څومره دی، د دې ثوابونه څومره دي، دی به تر اسمانونو پورې چغې وایي چې الله ټول عمر په مونږ باندې رمضان راوله. او تاسو ته د رمضان خبرم کوم، ما وی په دا رمضان کې یوه شپه چې اخیری شپه درته یادوم لیلة القدر باندې یادیږي. الله د دې شپې متعلق وفرمایل انا انزلناه فی لیلة القدر. تاسو ته څه پته ده دې لیلة القدر شپه کې ما د لوح محفوظ نه اخري اسمان ته قرآن نازل کړی دی. وما ادراک ما لیلة القدر، تا ته د لیلة القدر د منزلت څه پته ده؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. د لیلة القدر منزلت الله وفرمایل زمانه وره. الله په موږ باندې یو احسان کړی دی که نه، لیلة القدر دا په څه کې راځي؟ خو په رمضان المبارک کې راځي که نه. ما ووې چې پنځم نمبر الله اعلان کوي جنت ته، گویا څلورم نمبر جنت ته اعلان کوي چې مزین شه روجهدار درته را روان دی. د ما محترم نورم ښکلی شه روجهدار زما گویا مخلوق درته در را روان دی. او پنځم نمبر په اخیری شپه د رمضان المبارک داسې خلک چې الله ورته مغفرت نه کړی او ځان یې په الله باندې نه بخلی، الله وایي تمام مخلوق انسان گویا په انسانانو کې خاص طور باندې امت محمدیه په اخیری شپه باندې چې کوم کسان پاتې شي ما ورسره د هغې د مغفرت اعلان کړی. یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات